عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزت مندو قربانی وی نزدیوال اللہ تا، نزدیکت اللہ تا، داسی یو عمل چی په هغې سره خپل رب ته نږدې شي، الله ته به نږدې شي. دا ذبح کول د څاروي په دې کې دا بنده اعلان کوي چې ای زما ربه ستا د حکم د خاطره، ستا د رضا دپاره زه په هر څیز چاړه راښکلی شم، په خپل هر یو دولت باندې چاړه راښکلی شم، په خپل هر یو خواهش باندې چاړه راښکلی شم، په خپله هر یو مرضۍ باندې چاړه راښکلی شم. ستا د حکم په منځ کې زما دپاره هیڅ شی هم رکاوټ نه وي. دغه یو جذبه او دغه یو کیفیت د بندگانو ته په دې قربانۍ سره میلاویږي چې د ده به دا یو طبیعت جوړ شي، یو مزاج به جوړ شي چې کله د خدای حکم نو بیا به په خپل هر خوښ څیز باندې چاړه راښکلو ته زه تیار یم، خپل هر مرضي قربانولو ته به زه بیا تیار یم. بیا د دې مخصوص قربانۍ مختلف مسائل دي، سمو ذکر کړي وو، څه هغه داسې چې په دې کې 3 قسمه څاروي ذبح کولی شي، په 3 قسمه څاروو باندې قرباني کولی شي. یو ګډې بیزې، دا ټول یو جنس دی، په یو باندې شمار دي. او دویم نمبر غواګانې، میخې، دا ټول یو شی دی. او څلورم نمبر اوښان، اوښ یا اوښه. په دې دریو واړو قسمه څاروو کې که بیا مذکر څاروی وي او که مؤنث، لکه که ګډ وي او که ګډه، که پیسه وي که بیزه، که غوا وي او که غویې، که میخه وي که سنډه، که اوښ وي او که اوښه وي. په دې کې دا 2 قسمه څاروي چې دي، اوښان او غواګانې او میخې، په دې کې 7 کسان شریکېدلی شي، یعنې په دې یو څاروي کې 7 قربانۍ هغه ممکنې دي او کېدلی شي. که د 7 نه په کته پکې څوک وي، لکه په 15 کسه باندې چا څاروی اخیستی دی، غوا یې اخیستې ده او قرباني به کوي، نو هم یې کېږي، بیا هم صحیح ده. د 7 نه به یې سیوا کوي نه، که چاوی بس یو به پسې سیوا کو، غوان غټ اغستې ده یا میخن غټ اغستې ده، نو چې 8 کړل نو د یو قرباني هم نه کېږي، د ټولو قرباني ورسره ضایع شوه. دغه رنګې دا واړه څاروي چې دي، لکه ګډې، بیزې، نو په دې کې صرف یوه قرباني کېږي، په دې کې بیا دویم کس دا ورسره پکې نه شریکېږي. نو ګډې بیزې د یو کس دپاره او غواګانې، میخې، اوښان وغیره دغه غټ څاروي چې دي
دا د اوو په دې کې اوه کسان شریکېدلی شي، یعنی په دې کې اوه قربانۍ دي. بل د څاروي عمر نو غواګانې او میخې چې دي په دې کې کم از کم عمر چې 2 کاله وي، که په کم ټیم کې ته قرباني کې او په 2 کالو کې ګنټه هم کم او بیا به هم قرباني نه کېږي، چې کم از کم 2 کاله عمر دی خامخا وي. بیا دا غاښې شوی 1 غاښ 2 غاښه 3 غاښه دا صرف څه علامات دي د عمر. څوک څاروي ساتي هغې پې پوهېږي چې یاره څومره غاښونه د څومره عمر علامه وي. اوس بعضې داسې په ارامي څاروي راوتي دي چې لږ عمر یې او غټ غټ غاښونه یې شوي، یا سبب پکې داسې هم کېدلی شي چې عمر به یې پوره یو غاښونه به یې لا نه یې راغلي. دا علامې دي، دغې ته د دغې نه د عمر اندازه صرف کېږي. نور شرط چې دی نو دا عمر دی چې کم از کم عمر به 2 کاله خامخا وي. د اوښانو کې بیا 15 کاله عمر وي چې د هغې عمر به کم از کم 15 کاله وي. او په ګډو بیزو کې په دې کې 1 کال چې کم از کم عمر به 1 کال وي. خو بیا صرف په دې ګډانو کې حضور صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړو که د یو ګډ عمر 6 میاشتې دی یا 8 میاشتې دی خو د کال نه کم دی او 6 میاشتې یا د 6 نه سیوا دی خو د وجود نه غټ دی، یعنی د لرې نه چې ورته سړی ګوري سړي ته د کال ګډوری ښکاري، یا د کال د ګډو سره چې پرېږدي نو پته یې پکې نه لګي د هغې عمر بدن یې وي. نو په دغې 6 میاشتو والا یا 7 میاشتو والا ګډ باندې هم بیا قرباني کېږي. که د چا سره بیزه ده یا پیسه ده که هغې 11 میاشتې عمر هم دی او غټه بیزه ده، ښه د وجود نه درنه ده او غټه ده، خو که په کال کې ورځ هم کمه ده نو بیا بې نه کېږي. خو دغه رعایت چې دی دا فقط په ګډو کې دی، بس چې دا د 6 میاشتو یا د دې نه سیوا وي او د کال نه کم وي نو بیا پې هم قرباني جایز ده، خو په دې شرط چې د بدن نه به مضبوط وي. د کال د ګډو سره چې پرېږدي نو پته به یې پکې نه لګي. دغه رنګې هغه حضور صلی الله حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې موږ ته حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې تاسو تحقیق کوئ د څاروي. امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ د نبی علیه السلام حکم کړو ان نستشرف الاذن والعین، چې موږ د معلومات کو د څاروي د غوږ د څاروي د سترګو، دغه رنګې بیا ټول بدن د څاروي اندامونه د دغې څاروي د دغې ښه پوره تحقیق کول، روغ څاروی اغستل. یو څاروی داسې دی چې هغه په خپه باندې ګوډ دی، یوه خپه یې ګوډه ده لګولی بالکل نشي، چې ګرځي نو ګرځېدی شي خو په دې 3 خپو ګرځي، په دې یو خپه باندې دا یو خپه په ځمکه نشي لګولی، نو په داسې قسمه څاروي باندې هم قرباني نه کېږي. یا 4 واړه خپې لګوي خو لیکن ګرځېدلی بې نشي، په ځمکه یې صرف لګي ګرځېدی بې نشي، نو بیا هم په د قرباني نه کېږي.
او که داسې لږ غونته کې ګوډ دی چې مثلا خپل لګولی شي خو صرف په هغې تګ کې څه چال وي نور خپې څلور واړه لګي او ګرځېدل پې هم کولی شي نو دغه لږ ګوډوالی چې دی د څاروي دغه بیا معاف دی په داسې څاروي باندې قرباني کېږي دغه رنګې لکۍ یې کټ شوې ده یا غوږ تې نه کټ شوی دی نو د دې اندازه ولګوه چې د ده نه دا لکۍ یا دا غوږ دا څومره کټ شوی نو چې دا څلور ځایه کې چې درې ځایه کې او په هغې دریو حصو کې یوه حصه کټ شوې وه نو بیا پې قرباني نه کېږي خو که د هغې یوې حصې نه کمه کټ وه نو بیا خیر دی بیا اجازت دی لکه مثال په طور یو غوا ده 3 فوټه لکۍ ده او 1 فوټ لکۍ یا د 1 فوټ نه تې سیوا کټ شوې ده نو بیا پې قرباني نه کېږي خو که معمولي هسې یو څو ګوتې دې کټ شوي دي د فوټ نه تې کمه کټ شوې ده او ټوله د 3 فوټه نو بیا خیر دی اجازت دی په دې باندې بیا قرباني کېږي د یوې ګډې یا د یو بیزې داسې په ګوتو باندې چې ورله حساب وکړي نو داسې 15-20 ګوتې د هغې لکۍ ده لکه داسې یو 2 لاسه یو 2 سبوقه لکۍ ده نو دې اندازه خو په اسانه باندې لګي چې دا ټوله لکۍ ته 3 حصې کې نو که یوه حصه روغه کټ شوې ده یا د یوې حصې نه سیوا کټ ده نو بیا به قرباني نه کېږي خو که د دغې درېیمې حصې نه کمه کټ ده بیا خیر دی اجازه دغه رنګې یو څاروي باندې خارخ دی سرمنې اغاز خا شوې ده خرابه شوې ده یا نور داسې هغه بیماری ده ورته زخمی دی نو په هغې څاروي باندې هم قرباني ده یا غاښونه یې مات شوي دي خو دومره مات دي چې دی پې خوراک نشي کولی نو بیا پې قرباني نه کېږي خو که غاښونه یې مات شوي 1 2 3 کار سوره خو خوراک پې برابر کولی شي نو بیا پې قرباني جایز ده په غاښونو کې به د څاروي خوراک ته صرف ګورئ چې خوراک برابر کولی شي او که نه نو که خوراک پې کولی شي نو بیا که غاښونه مات دي او که روغ دي بیا پې قرباني ټیک او که خوراک پې نشي کولی نو بیا پې قرباني ټیک نه ده دغه رنګې ړوند څاروی دی نو په دې باندې هم قرباني نه کېږي نور هغه مختلف غیبونه عیبونه چې پکې وي نو د هغې تحقیق کول د هغې معلومات کول یا د ښکرې ماتې شوي نو د څاروي په دې ښکر کې 2 حصې دي یو د پاسه دا کوسړه غونده کې به وي او یو دننه په دې ښکر کې دا مغز وي هغه کرچې غونده کې وي هغه نو که دا بر کوسړه چې کومه وچه کلکه ده که دا دې غورځېدلې خیر دی یا دا دې ورله کټ کړې ده نو بیا هم خیر دی خو که دا دننه په دې ښکر کې چې دننه دا کرچې دی که دی زخمی دی دی کټ شوی دی بیا پې قرباني نه کېږي که هغه دننه ښکرې برابرو خو د پاسه کوسړه دې دې ور غورځولې ده یا تې ختلې ده یا تې کټ شوې نه لکه د بعضو میخو دا داسې سمې راتاو شوي خلک یې ورله کټ کي بیا
د دغې غورځېدل یا د دغې کټ کېدل دغه عیب نه دی او د دغې دنې کرجي دا پرې کېدل دا عیب دی او د دغې دغه چې کټ وي نو بیا به قرباني نه کېږي دغه رنګې د غوا یا د بیزې غولانز هغه خرابه ده د بیزې که یو تی هم وچ دی چې پی باغې کې نشتی نو بیا پې قرباني نه کېږي د غوا یا د میخې که یو خراب دی نو خیر دی خو که هغه دوی خراب دي نو بیا پې نه کېږي دغه رنګې بعضې پیو والا څاروی وي نو چې د قربانۍ دپاره دې واغستلو د ده نه به اوس ته به د ده نه څه نفع نه چوتې لکه پی به د ده نه نه اخلي خو که اوس دې څاروي ته تکلیف دی لکه پی پکې شوي دي بچی هم نشته او د دغې د وجې نه ورته تکلیف وي نو بیا دې پی که ته اخلې واخله ته بیا خو دا به په خپل استعمال کې نه راولي بلکې چا ته به صدقه کې خیراتي به یې ورکړي د ذبح کولو نه مخکې د قربانۍ د څاروي نه به هېڅ قسم نفع نه پورته کې او د ذبح نه بعد ته بیا نفع پورته کولی شي لکه مثال دا څاروی د لا ذبح کړی نه دی نو پی دې نه شي اخیستی خو که دې ذبح کو او بیا د غولانز نه پی راووتل استعمالولی شي ځان له پکې بیا چې پوخ کا د ذبح نه بعد د بیا نفع اخیستی شي او د ذبح نه مخکې د نه نفع نشي اخیستلی او څوک په ټل کې قرباني کوي د هغې دپاره غوره صورت دی وي چې د مخکې نه کسان وټاکي چې یاره زموږ د دې ملګرو به ځان له خپل ټل وي موږ به ځان نه په شریک باندې څاروی اخلو او که بالفرض یو کس څاروی واخلي وروستو پکې د ځان سره نور شریکوي نو د دغې هم اجازت غوره صورت دا وي چې کسان د مخکې نه وټاکي د مخکې نه مقرر کړي دغه رنګې نور مسائل په دې کې بعضې زنانو ته په دې کې مسلې وي چې یاره زما سره توله نیمه سره زر دي داسې لږ را سره سپین زر دي کپړې را سره د ضرورت نه سیوا دنیا شی پرتی دي پیزار د ضرورت نه سیوا پروت دی د دې حساب کول چې قرباني به کېږي او که نه کومه زنانه خپل حساب کولی شي نو د خپل ټول هر څه جانچ پړتال وکړي معلومات دي وکړي چې یاره زما سره د څه د ضرورت نه سیوا دي نو دا نصاب ته رسیږي او که نه که رسیږي که ورسره نغدي نه وي بیا قرضه کول خو دا حکم پوره کول خپل دنیوي نقصان په خوشحالۍ اغستل خو دینی نقصان خپل نه برداشت کول دنیوي نقصاناتو لره ډکون شته خو دینی او اخروي نقصاناتو لره ډکون نه وي بیا خپل اخروي نقصان خپل دینی نقصان په دې کې بالکل برداشت نه دنیاوی نقصان ودی شي خدای پاک په سبا بیا را تراولي او دغه کمې دغه نقصان به بیا پوره شي د دغه کمی ډکون به بیا الله وکي کوم زنانو تخپل هغه معلومات نکیږي نوی پوها ناغه بیا ټیک ټاک ذمہواری دا خپل نارینه ته به دا مسله پیش کړي
ورته وایي خپل خاون یا خپل پلار یا خپل رور هغې به دې مسله باندې پوهي هغه به یې پې پوه کړي اگه به نه یې پوه نو هغې به ورله بیا تپوس وکړي خو دا به ځان په مسله باندې پوه کوي نارینه به هم ځان پوه کوي زنانه به هم ځان پوه کوي ناپوهتیا چې ده دا عذر نه دی چې یاره ما ته د دې څیز پته نه وه جهالت او ناپوهتیا دا د قیامت په ورځ د سره چلیږي نه بالکل په دې بنیاد به څوک الله پرېږدي نه چې څوک وایي چې ما ته معلومات نه ما ته پته نه وه نو څنګه خوراک څښاک خو دې کوو شپه ورځ دې پېژنده پیسې دې پېژندلې خپل پردی دې پېژندلو ځان به دې هم خبر کړی و که نه ولې تا باندې مرګ را روان نه وکړو تا د دې پته نه وه چې ما باندې سبا به زه بیا راپاسولی کېږم نو ځان به د خدای بنده خبر کړی به دې و که نه ځان نو ناپوهتیا دا عذر نه دی د ناپوهتیا په بنیاد څوک بچ کېدلی نه شي بلکې ځان به پوه کې ځان به په مسله پوه کې د الله حکم څه ماته متوجه دی حضور صلی الله علیه وسلم ست مبارک طریقه ماته متوجه ده نو ځان به په دې خبرې د دې معلومات وکړي نورم ډېر شی مسائل دي پکې بیا چاته هغه څه قسمه مسله وي نو دغه خپل معلومات هغه کوي چې پوه شي زنانه د یو توله سونه ده ورسره قرباني په واجب ده پیسې سره نشته او خاوند سره پیسې نشته کور والا سره دا وسه یوې زنانه سره یو توله سره زر دي یو روپۍ ورسره هم نشته یو جوړه ورسره هم سیواګرې نه وه یو پیزار ورسره هم سیواګرې نه و بالکل ورسره سپین زر هم نشته اوس به دې قرباني نشتی اوس به د سرو زرو نصاب ته کتلېږي خو که د دې سره پیسې دي که لږې دي او که ډېرې که د دې سره د دې یوې تولې سرو زرو سره معمولی یوه ګوتۍ د سپینو زرو هم وه یا ورسره کپړې سیواګرې وي داسې کپړې چې ټول کال پې تېرېږي او اغوندي نه په ټول کال کې ورته ضرورت نه راځي یا ورسره پیزار سیواګرې دی چې ټول کال هغې ته ضرورت نه راځي نو په دغې زنانه به بیا د سرو نصاب ته نه ګورې بلکې بیا به د سپینو زرو نصاب ته ګورې او د سپینو زرو په حساب سره 250 نیمې تولې د هغې نه نن سبا تقریبا 15,000 روپۍ جوړېږي نو که دا سره او دا جامه پیزار نغدې یا هغه په چا قرضه د دې ټولو قیمت 15,000 روپۍ جوړېدلو نو دا صاحب نصاب دا ټیک ټاک به قرباني کوي او که 15,000 ته نه رسېدلو بیا صاحب نصاب نه دا قرباني پې نشته سوال زما بل شان زنانه ده که سونه سره شته پیسې سره نشته قرباني لپاره یو توله سونه ده 2 توله سونه ده قرباني لپاره مثلا یو توله سونه ده او مارتوی چې لږې پیسې ورسره شتي قرباني پې ده خرڅ دي کي دا سونه کنه او خرڅ دي کي یارې جانه قرضه راواخلي قرضه دي ورله وکړي خو د پې قرباني واجب نو کوي به بیا که ورسره فی الحال نغدي نه جو قرضه دې جانه وکړي بل پکې څه ها چې غوږې ټول کټو بیا پې قرباني نه کېږي ګوره دوره غوږې دی که نه نو که 3 حصې کا نو که یوه حصه کټو په 3 کې بیا پې قرباني نه کېږي خو که د یوې حصې نه کم کټو نو بیا خیر دی په ګډو په بیزو کې صرف یو قرباني د دې نه علاوه په دې نور ټولو کې اووه کسه سخی غوا غویې جوټکي موټکي میخې سنډان اوخان په
په دې ټولو کې اووه کسان قرباني کولی شي چې 2 کالو نه عمر سیوا یا 2 کاله چې 2 کالو نه کم دی 2